محترمو بعض خلک دا اعتراض کوي وای د مولا د سیاست سره څه کار دی او ځان خپل منځ کوه عبادت کوه ذکر کوه په سیاست کې ګوتې مه وهه د سیاست نه ځان جدا کا نو تاسو دا ویډیو وګورئ بیا د دې نه پس تاسو له څو خبرې کوم مفتی صاحب اکثر سیکولر پارټي چې دي هغه دا دغه کې چیرې د ملاقات چې د منبر او محراب سره دي په سیاست کې د چې کومو څه کار نشته آیا دا دا خو یو وګد موضوع دی چې سیاست د علماو د پاره شته او که نشته سلیمان علیه السلام ته حکومت ورکړی ملا و که نو داود علیه السلام ته حکومت ورکړی ملا و که نو داسې کرتے کرتے په سونو علما حکمرانان تیر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حکمران ابو بکر صدیق حکمران و ملا و که نو دا تا چې کوم سیکولر ابو بکر صدیق سیکولر و که ملا و مولا عمر سیکولر کا ملاو عثمان سیکولر کا ملاو علی معاویہ وغیرہ وغیرہ نو چې کم خلق وایي چې د مولا حکومت سره کار نشته دغه مطلب دا دی چې دل که نه سلیمان علیه السلام مني نه داود علیه السلام مني نه رسول الله مني او نه ابوبکر مني نه عمر مني نه عثمان مني دا خو د انګریز خبره ده چې انګریز د خپل عیاشۍ دپاره موجوده وخت کې چې کم بیروکریټس دی د ملک داسې چلوي چې لکه دوی چلوي تاسو د مفتی منیر شاکر صاحب دا خبرې هم واورېدلي چې هغوی دا خبره کوي چې سیاست دا خو ویل کېږي نگرانۍ ته دا خو ویل کېږي او حفاظت ته نو دغه سیاست او دغه مشري دا خو سلیمان علیه السلام هم کړې ده دغه رنګې چې کوم دی حضرت داود علیه السلام هم چې کوم دی دغه سیاست کړی دی دغه رنګ چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام هم کړی دی دغه رنګ چې کوم دی ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه رنګ حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ دغه رنګ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه صحابه کرامو دغه رنګ حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دغه رنګ نور صحابه کرامو دا سیاست کړی دی نو کچری سیاست ته ناجایز وي سیاست ته غلط وي گویا چې ته سلیمان علیه السلام نه منې ته حضرت داود علیه السلام نه منې ته نبی علیه السلام نه منې ته خلفای راشدین نه منې ته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ نه منې دغه رنګ یو حدیث مبارک کې راځي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل له هغوی سیاست به انبیاو کو گویا چې ته دا حدیث هم نه منې ته دې حدیث نه منکرې نو دغه خلکو ته وایم چې کوم خلک په سیاست باندې اعتراض کوي کوم خلک چې کم د عالم د فار سیاست نه مني نو دغه خلک چې کم د ټول هر څه نه منکر دي زما دا خبرې خبر غور سره واورئ او هغه منکرینو ته چې کم د ورسوي چې کم منکرین هغه چې کم د علماو اعتراض کوي او کم منکرین هغه د علماو د فار چې کم د سیاست نه مني نو هغه بیا د دې حدیث نه منکر دي او دغه پیغمبرانو دغه صحابه کرامو نه هم منکر دي او په هغوی باندې هم د دوی اعتراض دی الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د بد عمل نه وساتي وما علینا الا البلاغ